السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، نن یو بل مزدور کار چې هغه د سرکاري وړو تر وړه اغیستله او په رش کې ګیر شو او د رش په دوران کې بېهوشه شو، خو چې کله هسپتال ته ورسولو نو هلته کې په حق باندې ورسېدو. نو که تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسی. ملګرو، ډیر د افسوس او ډیر د جلا مقام دی ځکه چې په هر دکان کې سرکاري وړه راغلي دي، خو هغه سرکاري وړو هغه کسانو ته نه ملاویږي چې کوم کسان د سرکاري د وړو حاجتمند دي. ځکه چې یو مزدور چې هغه خپل مزدوري پرېښودله او هغه هماغه د سرکاري وړو په قطار کې ودرېدو، ځکه چې کو تاسو سرکاري وړو تاسو ته په 1400 ملاویږي او چې کوم عام دکاندار سره چې کوم وړو ملاویږي د هغې قیمت 3000 او 300 روپۍ دی، ځکه چې د هغې قیمت مزدور او یو غریب سړی نشي ادا کولی. نو ملګرو، په یو د وړو په قطار کې دومره سخت رش شو چې په هغې کې یو مزدور چې د هغه نه خپله دیاړي هم پاتې شوه او د هغه رش کې راغوزار شولو او بیا د هغه رش کې دوران کې په امبولانس کې خلک هم اسپتال ته رسولی دی، نو هلته کې په حق باندې ورسېدو. ملګرو، ډېر د افسوس مقام دی او ډېر د جلا مقام دی چې اوس به موږ د یو تر وړې دپاره به خپل ځان تباه کوو، خپل ځان به بربادوو. حکومت له پکار دی چې د ټول دکاندارانو د وړو ریټ یو کړی شي، نو بیا به هیڅ چاته هم سخته نه وي. ملګرو، دا ډېر د افسوس او ډېر د ژړا مقام دی چې یو غریب سړی به د یو تر وړو پسې اوس خپل قتلونه کوي. الله پاک دې په موږ مسلمانانو باندې رحم وکړي او الله پاک دې دغه رنګ ظالم حکمران تباه او برباد کړي، ځکه چې دا ظالم حکمران ټول عمر د مزدور او د غریب سړي حق خوړلی دی. السلام.